أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلما استيئسوا منه خلصوا نجيا قال كبيرهم ألم تعلموا أن أباكم قد أخذ عليكم موثقا من الله ومن قبل ما فرطتم في يوسف فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي وهو خير الحاكمين. ارجعوا إلى أبيكم فقولوا يا أبانا إن ابنك سرق وما شهدنا إلا بما علمنا وما كنا للغيب حافظين. واسأل القرية التي كنا فيها والعير التي أقبلنا فيها وإنا لصادقون. قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل عسى الله أن يأتيني بهم جميعا إنه هو العليم الحكيم. صدق الله العظيم. فلما استيئسوا منه خلصوا نجيا فلما پسر کر استیئسوا جدوینا امید شو منه د بنیامین د بوتلونا خلصو زان لشو نجیہ مشورہ کون کی. قال کبیرهم اوی مشر دوی علم تعلمو ایتاست ند معلومہ ان اباکم جو بیشک استاذ پلار قد اخذ علیکم اغشت استاذ موثقا من اللہ وعدا دا اللہ پنوم ومن قبل ما فرطتم فی یوسف او مخ کی تاسو یو کوتاہی کڑے وا د یوسف په حق کی. فلن ابرح الارض پس ہرگز نظم د دې ملک نه د دې زینا حتی یأذن لی تر دې چې اجازت کی ماته ابي زما پلار او يحكم الله لی او یا فیصلو کی اللہ پاک ما دپارا وهو خیر الحاکمین او دا اللہ دیر بہترین فیصلہ کون کی. فلما استیئسوا منه خلصوا نجیا مخی آیتونو کی دا خبرتیرو چی یوسف علیہ السلام کل بنیامین ایثار کو ندوی یو منت اوکو چی پلار دیر بوڑا دی کمزوری دی او پد باندی دا غزلو جوڑوی تسلی پی حاصلینو کدد پزی مونگ یو کس ایثار کی او دی پریک دنو بخی تدیر احسان کا ان کی مونگ سر احسانو کا. یوسف علیہ السلام چنا دا ظلم دی چا سره چې مال برآمد شوی دی هم هغه به گرفتار وي هغه به ایثار وي. دی مینت زاره چې کار او نکو او دوی نا امید شو نو داسې ځان له شو مشورې خپل منځ کې وکړه
سحل رو نوتو اخرم دا خبر وکړه چې کوم پکې مشرو دا مشر یا د عمر په لحاظ سره او یا عمر باندې خو مشر نو خو لږ خيار او پوه ډېر د دې نور په نسبت عقلمندو او دا هغه کسو چې کله د یوسف علی السلام د قتل منصوبه دی رونو جوړور دوی د ورته وی چې لا تقتلوا یوسف قتلوي ما یو نرم فیصله او مشوره پکې ورکړه چې قتلوي ما خیر چرته لري بوزه پرېګ دی خو وجنه ما نو چې دا مغرور يهودا قال كبيرهم او مشر دوی علم تعلموا آیات است معلومه نه ده ان اباكم چې بشک استاد بلار قد اخذ عليكم موثقا من الله د الله په نوم باندې درنه یو کلک عهد غشتو تاسو قسمونه کړو بلار ته چې موږ باندې راولو واپس او من قبل ما فرطتم في يوسف او د دې نه مخکې د یوسف په حق کې هم تاسو یو کوتاهي کړې وه پلان نم په باندې بوتو چې چکر ورکو لوبې ټوکې به وکړي خوراکونه به وکړي او بیا کوي ته غورځو خرڅم کو هغه زړه خبره لا ختمه نه ده ورپسې بل مصیبت پیښ شو نو اوس به څه کوو خپل فیصله ورول فلن ابرح الارض حتى يأذن لي ابي زه خو د دې نه خوځم نه زه پلار ته مخامخ کېدی نشم دلته به یم تر هغې پورې چې یا پلار ما پسې سوال جواب راولیکي چې راځه ته مجبور او يحكم الله لي یا الله سه حکم او فیصله راولیږي ما طرف ته یعنی یاده چې بس مرګ راشي دلته مړ شم او یاده چې د بنیامین دا آزادولو سو طریقه الله راوښي همت راکړو دی ځان سره درورم او بیا خبرې کني دي زه نظم نه فلما استيئسوا منه هرگه چې دوی نا امید شو منه د بوتلو د بنیامین نه خلصو نجیا دوی ځان له شو مشوره کوونکې مشورې لپاره اړخته شو قال كبيرهم او مشر د دوی علم تعلم آیات استنه ده معلومه ان اباكم چې بشک پلار ستاسو قد اخذ عليكم فتحقیق سر اغشت استاسنا موثقا من الله عهد الله پنوم باندې ومن قبل ما فرطتم في يوسف او کم مخ کې چا چې کوتاهي کړو د یوسف په حق کې فلن ابرح الارض پس نو خوځم د دې ځمکې نه حتى يأذن لي تر دې چې حکم وکړي ماته پلار ابي پلار زما او يحكم الله لي او یا حکم رولیږي ماته الله پاک الله څه فیصله وکړي وهو خير الحاکمین او دا الله بهتر فیصله کوونکی ارجعوا الى ابيكم تاسو واپس لاړ شئ خپل پلار فقولوا او ایتاسو یا ابانا ایتا من پلار ان ابنک سرق بیشک استا زوی اغلا کړی دا وما شهدنا امون گوی نکو الا بما علمنا مگر پاغس چې مونږ ته معلوم وما كنا للغیب حافظین او نه مونږ د غیب خبرو حفاظت کوونکی
ارجعوا الى ابيكم رونو ته وای چې زخه نظم تاسو پلار لاړ شي ورته وای چې ان ابنک سرق بشک استاد وی غلا کړی دا هغه ته خبر ورسوي چې هغه د پات کېدو وجه دا چې هغه سره غلا برآمد شوی دا وما شهدنا الا بما علمنا او مون هغه گوي کو هغه سوایو چې زمون علم او زمون خبر کشتا ینه مونږ چې تاسو سره کله وعده کولا چې دی به مونږ واپس راولو نو مونږ د هغه سیز خبره کولا وعده کولا چې ظاهری د باندې سو داسې عمل کیږي یاد د نور سو بدنی راحت آرام وغیرہ سوینو داغي مونږ ذمہوار یو مونږ داغي تاسو راحت کړو اوس د پټو خبرونه مونږ نو یو خبر یو مقصد یې دغه دی چې دغه پټه کې مې خبره پرته وي نو مونږ ته خدای علم نو داغه نه خبر نو او د ظاهر بدن د حفاظت د واپس راتلو مونږ تاسو راحت کړو او یاد چې مونږ حالت د خو پوره خیال ساتل دي خدا د په بار کې چې کوم سیز برآمد شوی دی نو د هغې نه مونږ د سره نو خبر د دې وجې نه زمونږ د عهد هغه په خپل ځای مونږ هغې کې څه عهد شکني نه ده کړې نو وما شهدنا الا بما علمنا مونږ گوی نه ده کړې الا بما علمنا مگر په هغه څه چې مونږ ته خبر و وما كنا للغيب حافظين او مونږ نو د غیب حفاظت کوونکي او یادا چې مونږ کوم خبره کړې ده عزیز مصر ته وما كنا سارقين مونږ له نیو مونږ ته پتا و چې مونږ یو قسم د هغه سراغشت نه دي بغلام نه ده کړی او د دین مونږ د سره نو خبر چې د پغله کې د په بار کې پیمانه پرته ده هغه جام پروت دی د دین خبر نو واسأل القرية التي او تپوسو کا داغ خارینا داغ کلینا کننا فيها چه مونگ وو پاغی کی والعیر التي او داغ قابلینا اقبلنا فيها چه مونگ راغلیو پاغی کی وإنا لصادقون بشک مونگ رشتونیو کستا یقین نوی نسوک معتبر کس اولیگا چې کم دا واقعا پیخ راغلی دا نو التبا تپوسو کی جیرا واقعا څنګه دا دا خبر څنګه پیخ شوی دا او هغه قافله چې مونږ سره یوځای ده مصر نه راغله کنعان ته د هغوی نه معلومات وکړه چې مونږ د څه نه خبر نو او دغه شان چلو شو دغه په بار کې پیمانه راوتی ده نو مونږ په دې خبره کې بالکل رښتونی یو دروغ نه وایو قال بل سورت لكم انفسكم امرا قال او یوسف یعقوب علیہ السلام بل سورت لكم بلکې جوړ کړی تاسو د پار انفسکم تاسو زړونو امرا یو خبره څنګه چې د یوسف علیہ السلام خبر پلار لراغي رونو وتوی چې خو شرم خو وړو او کمیسي پوینو لړلې ورک هغه وختم یعقوب علیہ السلام دا خبر کو بل سورت لكم انفسکم امرا دوی مرکو کې د سورۃ یوسف دلته اوس بیا هم دغه خبره کوي دالته یقینا چې رونو خپل یو منصوبه یو سازش جوړ کړو
او دلته خورونه رسنه خبر هم ندي. نو دلته یعقوب علیہ السلام دا خبره څنګه کوي؟ نو یو خدا چې یعقوب علیہ السلام پیغمبر دی عالم الغیب خودینا کله په خپل اجتهاد یو خبره او کې پیغمبر نو هغه کې کله کله په اجتهاد کې پیغمبر هم لک خطا شي بیا الله د پیغمبر حفاظت کوي نو ډیر زر داغه ازالو کی هغه اجتهادي غلطي هم زر ختم شي اوزي. نو د هغه ځړې خبرې په بنیاد باندې یعقوب علیہ السلام دلته هم دغه خبره وکړه او یادا چې بل صورت لكم انفسكم امرا چې تاسو کوم خبره عزیز مصر ته کړې ده چې زمون قانون دال چې غلبه د غلا په بدل کې گرفتار وي نو که تاسو دا خبره نه وکړي نو هغه ته دا قانون نو معلوم او نه دې نیوي شو په دغه جرم کې سزا به بیا تاسو را لګلو. نو دا تاسو د طرف نه دا خبره او شو نو ځکه هغه په دغه بنیاد باندې دی گرفتار کړی او یادا چې لکم کې ټول زامن د یعقوب علیہ السلام شمار دي نو ټول زامنو کې یوسف علیہ السلام دی کړ دا هو منصوبه ودا بنیامین د پاتې کولو په اشاره هغه تشوا چې دا تاسو یو زړه یو خبره یو طریقه داسې جوړه کړئ چې بنیامین ایثار شي نو دغه اشاره یوسف علیہ السلام تعالی او کوم دغه منصوبه وا چې په څه طریقه باندې رور د ځان سره پاتې کم. قال بل صورت لكم او یعقوب علیہ السلام بلکې جوړ کړي تاسو ته انفسکم تاسو زړونو امر یو خبره فصبر جمیل پس صبر ډیر خري د بے صبرۍ نه هیڅ نه جوړیږي ارڅ چې وشو تر اوسه پورې او صبر ډیر خري یره زب صبر کوم حصل الله قریب چې الله پاک ان یأتینی بهم جميعا راولی ما تدا ټول دې کې یو اشاره دې طرف توا ک پیغمبران دي د الله د طرف نه راځي خولي الهامات هم کیږي نو دې سره سناسو یعقوب علیہ السلام سو امید کې شو چې کې دې شدایو سلسله ودا سید الله د حکمت لاندې چې اول یا یوسف لاړو بیا ورپسې بنیامین گرفتار شو ورسره مشرورم ایثار دی د کیدیش الله د دې ټولو د راوستو او د ما سره د ملاویدو یو انتظام برابرای اصل الله قریب چې الله پاک ان یاتینی راولی ما بهم جميعا دا ټول انه هو العلیم الحکیم بشک دا الله پاک عالم دی حکمتونو والا دی. فلما استيئسوا منه خلصوا نجيا پس هر کجه دوی نا امید شو منه د بوتلو د بنیامین خلصوا نجيا ځان نشو مشورې د پاره قال كبيرهم او مشر د دوی علم تعلموا آیات استن د معلومه ان اباكم چې بشک استاد پلار قد اخذ عليكم موثقا من الله پتحقیق سره اغشت استاسن وعدد الله پنم ومن قبل ما فرقتم في يوسف او مخک تاسو یو کوتاهی کړو د یوسف په حق کې
فلن ابرح الارض پس هرگز نخوزم د دې زینا حتی یأذن لی ابي تر دې چې ما ته حکم وکړي زما پلار او يحكم الله لي یا حکم وکړي فیصله وکړي ما لپاره الله پاک وهو خير الحاکمین او دا الله پاک بهترین فیصله کوونکی دی ارجعوا الى ابيكم واپس لار شیخ پل پلار تا فقولوا یا ابانا یا زمون پلارا ان ابنك سرق بیشک استازو اغلا کړی دا وما شهدنا او مون خبر نه ده کړي گوي نه کو الا بما علمنا مگر پاغه چې مونږ ته خبر او مونږ ته علم وما كنا للغيب حافظين او نه مونږ د پټو خبرو حفاظت کوونکی واسال القريه التي تپوسو کد آغی خار والونا کننا فیها چمونگو پاغی کی والعیر اللتی و دا قافرین اقبلنا فیها چمونگ راغلو پاغی کی وإنا لصادقون و بشک مونگ رشتنیو قال بل سورت لکم یعقوب علیہ السلام بل سورت لکم بلکہ جوڑ کړه تاسو لپاره انفسکم تاسو زړونو امر یو خبره فصبر جمیل پس صبر ډیر بهتر دی عسى الله قريبا الله پاک ان ياتيني بهم جميعا راولي ذا طول ماتا انه هو العليم الحكيم بشك الله پاک عالم دی حکمت والا دی سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين ببرات دعوك مردگار دبا دعا غواړي خپل ځان د پاره مل دبا دعا غواړي خدای پاک زموږ ټول نه رضا شي ایمان نصیب کړي ایمان د زوال محفوظ ساتي ایمان حلاوت مزه او د اعمال صالحه او د ادا کولو توفیق خدای پاک موږ ټول ته نصیب کړي الهي العالمین زموږ ټول پریشانۍ دنیا او آخرت ختم کړي الهي العالمین تر نه رضا شي پیغمبر صلی الله علیه وسلم په طریقو د عمل کولو توفیق را نصیب کړي رب رحیم کریم بادشاہ کم عقیده کم ایمان چې را نصیب کړي دین محروم مکي خدای پاک ته زموږ نه رضا شي ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين